د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راولي ته راغلاست. په جوزجان کې د طالبانو د خوا نه چې په کوم ترتیب داعش ته ماتې ورکړل شوله، آیا دغه ماتې به په ټول افغانستان کې د داعش ماتې وي او که نه؟ د افغانستان په نورو برخو کې په پکتیا کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې خو د دې فعالیتونه ورځ په ورځ مخ په اضافه کېدو دي. په شمال د افغانستان کې نورې سیمې شته دی چې ویل کېږي د هغې نفوذ شته دی، کسان شته دی. د هغه په خوا کې ناټو خو داسې وایي چې ډېر ژر ده چې دا ویو چې په شمال کې د داعش لمن ټوله شوله. دا څه چې وشول دغه د داعش او د طالب ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، بالاخره دغه به کم خواته، یعنې داعش به د صحنې نه وځي او که هغه کوششونه چې روان دي چې طالب یا په داعش باندې واړول شي او یا د جګړې نه وځي، کم یو به بالاخره کامیابېږي. د جګړې ډګر به چا ته سپارل کېږي، داعش ته او که طالب ته؟ په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکی، زموږ بل ملګری دی جنرال صاحب قرضه خواخوږی سیاسي او امنیتي چارو شنونکی، او زموږ دریم ملګری دی ښاغلی محمد ګل رسولي د مشرانو جرګې غړی. ستړي بشئ، په خیر راغلی. استاد، که د جوزجان خبره دی، ولایت خبره دی او دوه مرکزونه خبره یو خواته پرېږدو، د افغانستان په نورو سیمو کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې یو خو هغه ځای نه دی د تورې بوړې غوندې ستراتیژیک موقعیت. اوس خو دا کوم بې امني کوم وضعیت چې دننه په ښار جلال آباد ښار کې هم دی، جلال آباد ښار هم داسې ښکاري لکه د داعش په لاس کې چې وي. وضعیت څه رقم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زوال صاحب تاسو ته، جنرال صاحب خواخوږي صاحب ته، رسولي صاحب ته او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ټول افغان ولس ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. داعش داسې نه وه چې یوازې شمال لپاره انتخاب شوی. داعش په لومړي سر کې چې کله د سوریې او د عراق جګړه د امریکا په طرف باندې د ماتې په لوري روانه شوه، نو داعش د یو پروژې په توګه باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته راوستلی شو چې ډېره غزته برخه اول په ننګرهار کې وه او د تورې بورې غره ته وروسته له دې چې په چاپریار کې څه وخت تېر کړ او د چاپریار نه هسکې مې تم چکرونه وله بیا لاړه تورې بورې ته چې هغه مهال چې بیا د امریکا معاون ولسمشر وویل چې موږ موربند د دې لپاره استعمال کړو چې داعش ختم کړو. او په هغه وخت کې موږ ویلو چې دا موربند د دې لپاره استعمال شو چې داعش د دې لپاره نه راوستل شوی چې هغه آرام ژوند وکړي په تورې بورې د غره کې، بلکې هغوی لپاره وظیفه سپارلی کړي او وظیفې په لوري روان شي چې په همغه ترتیب باندې داعش لالپورې ته پورې وتو. لالپور نه پس همداسې د کونړ سیمو ته درنور کې هم څرګند شو، حتی نورستانونو ته ورسېدو، شمال ته، بدخشان ته او جوزجان ته او قیصار ته او البار ته او د شمال په مختلفو ولایتو کې راڅرګند شو. اوس هم داعش داسې نه ګڼو چې رښتیا په شمال کې مکمل ختم شو. دا د طالبانو ملتیا وه او د روسانو ملتیا وه چې دوی یو بل ته وښایي چې د داعش د دشمنۍ لپاره سره نږدې کېدی شي. ځکه طالب د داعش سره په څو ډګرونو کې جګړې نه وروسته دې نتیجې ته ورسېدو، په آخري ځل د ملا هیبت الله موقف او د هغوی اعلامیه دا جوته کړه چې دوی ډېره موده د داعش په رابطه باندې څرګند د هغوی نوم نه اخیسته، خو روس د خوارجو نوم ورته وویلو او جګړه برملا کړه. بحث هم همدا دی استاده چې په سوریه کې روسي تیاری وي چې داعش ته شکست ورکړه، روسي تیاری وي او د ځمکني د ایران او د نور ډلو ځمکني قوتونو. په افغانستان کې روسي تیاری خو نشته دی، لیکن طالب ثابت کړل چې هغه کار سرته رسولی شي. که دوی ته وسلې ورکړل شي، لکه چې ویل کېږي چې د اسره قطعه چې ده د ته وسلې ورکړل شول، تجهیزات ورکړل شول، روزنه ورته ورکړل شول، او د هغې نه وروسته په ډېر کامیاب عملیات یې وکړل. په دغه کې رات بنشت صاحب خو وایي چې موږ کړي دي، خو نو ټول دغه وایي چې د طالبانو کړي ده.
او داعش دغه دوه سیمونه لري کوم نو دا خو یوازې نو جزجان پورې دا جګړه نشي پات کېدله که طالب دا توانایي پیدا کوي چې داعش دغه سي جارو کی نو دا جګړه خو به نور زین تمزي څنګه ګورئ دا یعنی د اړتیا د دوړو یو بل ته بدی رابطه چې داعش لمنځه ویوسي ځکه داعش خو د روسیې لپاره غواخو داغه په شاوخوا کې کوم زمنګ ترمنځ کوم هیوادونه دي هغه ته داعش بعضي عملیات ورسېدل چې تاجکستان کې کوم عملیات وشو هغه هم یعنی په داعش باندې تمام شو او داغه ترڅنګ چین د پاراګوا خو په مجموع کې د شمال او زموږ د شمال ختیځ هیوادونو خواته دا غواخو نو چې داعش د دوالو اړتیاو چې ختم شي یو بل ته ثبوت ورکړ چې موږ سره همغږي او همکاري کولای شو او داعش خو ښکاره خبره چې په یوازې په شمال کې نو په کونړ کې شته په نورستانونو کې شته او په ننګرهار کې تر اوسه پورې شته بلکې د جلال آباد په ښار کې شته دا چې د حاجي صاحب ظاهر قدیر وایي چې په مدرسو کې دی دا خاصه د خپل بام واوري په بل باندې ورځي نور د دغه محترم شخصیتونو په کورونو کې بعض خلک دوی شته او داغه ترڅنګ په خار کې چې دوی د عملیات کې د چا په ډاډ کوي چې د ننګرهار نه بالکل یعنی یو داسې ولایت جوړ کړی چې ګویا چې د داعش په ولکه کې اوسي چې هر ورځ یو پیښه په ننګرهار کې پیښیږي نو دلته څه پشتیبانی دوی ته شته او دا پوښتنه ده چې دوی ته د پشتیبانی ورکوي څوک دوی خو د خپل بام واوري په مدرسو ورا چې مدرسه باندې گزار کوي چې ولا مدرسه کې داعش دی خو لیکن دغه تجهیزات او د امکانات او دغه زر جره له بخت خطر نږدې کېدل او رانوتل کدا کم پولیس ملي اردو ورم نشي دومره خلکو شته چې داعش تشخیص کې د څنګه خطر نه وځي خو په تور موټرو کې د امدي خلکو په امکاناتو د امدي خلکو په معاونت باندې اوس داعش په جلال آباد ښار کې شته په اطرافي ولسوالیو کې شته په اسکامینه کې شته په چپریر کې شته حتی په تور بوره کې شته او په نور ولسوالیو کې شته حتی په تور بوره کې نه چې تور بوره دا د دې لپاره تاسو چې پیلن الته ترشای په امتداد باندې وقابي جبهه شته ده زری سره صفایا نشي کولای منځ ولله نشي لکه په درزاب کې او د جوزان په نورو سیمو کې چې ځکه د خود سره لکه چې په یو خلیج کې چې پراته نو شاوخوا ته زموږ دوی لپاره وقابي جبهه نه و صحیح تاسو د حمایت خبره کوي چې دلته حمایت شته د داعش ته موږ هم په دې حمایت باندې خبره کوو ځکه اصلي خبره خو داعش او طالب کې نه د قوتونو کې د چې د داعش او طالب نه ملاتړ کوي اوس په جوزجان کې چې داعش سره څه وشول رادمنش صاحب وی تسلیم شول خو ډیر خلک وایي چې وژغورل شول د رسولي صاحب نو پښتنه وکړو چې جناب رسولي صاحب اوازهای وجود داره که کسایی که از داعش به اصطلاح تسلیم شدن در هتل زندگی میکنن در زندان نیستن گفته میشه که شاید کدام دوسیه عملایشان در نشه برخورد حکومت چگونه ارزیابی میکنن داعشی که وسیع قماندان عمده داعشی هم در اونجا است که نعمت الله است و وسیع قماندان عمده است اونجا روش حکومت چگونه برخورد با صورت میگیرم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و میهمانان محترم. ببینید شما در شمال افغانستان بالخصوص ناپیشتر استاد بزرگوارم یادآوری کردن در نقاط مختلف افغانستان به نام تروریستایی که در افغانستان زیر پرچم‌های القاعده، داعش و این عناوین دیگر به نام‌های مختلف بیشتر از 20 گروه تروریست است که در افغانستان فعالیت دارد در مقابل حکومت افغانستان. اما متاسفانه در شمال افغانستان هم که چند سال به این طرف در ولسوالی‌های درزاب و قشت‌تپه جوزجان اینا فعالیت‌های خود داشتند، اما کسایی که فعلا که اینا تسلیم شدن در حکومت محلی جوزجان و اصلا سرکرده از اینا فعلا نامعلوم است، مفقود است، معلوم نیست که در کجای شمال افغانستان اینا فنا بردن. حالا که رادمن صاحب هم بسیار با صدای غرور بلند میگه که داعشی ها تسلیم شد، داعشی ها نابود شد از شمال افغانستان. اما من فکر میکنم در شمال افغانستان بالخصوص در ولایت‌های جوزجان و سرپول و فاریاب فقط اینا حکومت محلی ام ولایت‌ها فقط در مرکز ام ولایت‌ها حاکمیت دارن. دیگر نقاط ام 3 ولایت مثلا نمیفهمن که در اونجا کدام گروه‌های تروریستی در اونجا فعالیت داره، با کدام زیرنامه فعالیت میکنن. اما بدبختانه که چند روز پیش بیشتر از 2000-3000 طالب
هماهنگی با همدیگر همین 3 ولایت که نه پیش نامشان ذکر کردم اینا همجوار با یکدیگرشان هستند. اینا طالبا به نام عشر یک جمع شدن، اینا رفتن بالای همین 2 ولسوالی درزاب و قشتیپه عملیات خدا آغاز کردن که بر ما هیچ یک وانمود میکنه که حکومت افغانستان در این مورد یا ضعیف است یا خودش نمیتونه که مخالفین از بین بره یا ارادی از بین بردن مخالفین نداره. بنابراین به دلیل من میگم وقتی که طالبی که از ولایت فاریاب جمع میشن بیشتر از 1000 نفر یک جا تجمع میکنن، آیا ما امیر هدف قرار داده نمیتونیم؟ یا این که بعد مثلا در سرپل هم تو جمع میشه یا دوجان جمع میشن. بنابراین ما بیایم پس سر سوالتان که اینا فعلا که بیشتر از 200 نفر به چی حال هستن؟ 200 نفر داعشیا که اینا کسایی که دستگیر شدن که اینا کلگیش اگه ما و شما در صفحات اجتماعی و در رسانه‌ها دیدیم کلگیش سنشان از 14 الی 15-18 ساله بودن. خوش اینا تو مدارس فعلا در ولایت‌ها بسیار فعال است، در ولسوالی‌ها فعال است. اینا هر روز به نام تروریست داعش یک تربیت میکنن و اینا کسایی که تسلیم شده اینا به معنای نیست که طالب داعش در اون منطقه ما شده باشه. کجاست؟ رهبر کجاست؟ مفتی نعمت الله کجاست؟ اینا فعلا که همین 3 نفر که به نام رهبری داعش که با ودیشان بود در ولسوالی درزاب قشتیپه اینا فعلا در شهر شبرغان هستند و اونا در با هتل هستن، در زندان هستن. اینا که دقیق برای شخص بر خود ما معلوم نیست که در هتل در زندان است، اما در جای محافظ در جای امن هستن که من فکر میکنم اونا در زندان هم نباشن یا که مثلا زیر چتر همی حکومت محلی جوزجان باشن. منتها تا این روز هم بالا از اونا کدام فشار از طرف حکومت محلی وارد نشده. شاید هم اونا معلومات دیگه خود در مقابلشان داشته باشه. اما احتمالا چقدر میبینیم که به ترتیب بالاخره همین گپ واسطه گم شو و یک روزی دوباره از جای دیگه سر بکشن. یا طبعا ما نه پیشتر گفتم که حالا که ما و شما یگانه در رسانه شما یا در برنامه دیگه که بحث داشتیم در این مورد که در شمال افغانستان بیشتر از 200 نفر خارجی اونجا وجود داره به نام زیر پرچم داعش اینا فعالیت میکنند. اینا در اونجا از ازبکستانیا بودن، در اونجا از تاجیکستانیا بودن، از چچن بودن، از گفته دیگه چه از فرانسه و از اندونزیا از این طرفا بودن. اما امینا کجا شدن؟ حالا فعلا امینا میگم نه پیشترم که اشاره کردم امینا گم هستن. احتمال داره که حتی که بگو مگوها در اونجا از در مناطق که تایرای ناشناس تایرای نامعلوم که پس اینا رو آوردن از منطقه‌ای که اینا موصول هستن بردن اینا تایرای نامعلوم نیستن اونا رو بردن از جای دیگه به جای دیگه شاید انتقال داده باشن. اما ما فکر نمی‌کنم که مثلا بیشتر از 200 نفر خارجی بود اونا نه طالبا امیال اونا رو اعلان کردن دستگیر کردیم گفته یک چند تاش اعلان کردن اما عمومی کلیش نه و کسایی که داخلی بودن اینا به تعداد 100 نفر 80 نفر اینا اومدن به حکومت محلی جوزجان پیوستن. اما متباقی از اینا وطنس متوارث جایشان نامعلوم است. احتمال داره پس اینمی حکومت که به خاطر کنترل اون منطقه را نداره چی طالب باشه چی داعش باشه مخالف حکومت از مخالف قانون اساسی حکومت پس سرپای خودش داشته و باز از یک نقطه دیگه سر بالا کنن. درست. جنرال صاحب شمال کې داسې چې پیښ شول دوا مهم یو خدا د داعش د آینده چې طالب دته ونی پیدا کوي چې داعش لري د منځ ویسي نو د داعش دغه پروژه به د سوریه کې چې داعش کوم سرنوشت سره مخ شو هغه خو مخ نشي څنګه بل دغه حکومت حیثیت او د خبر خو بيخي رسوا شول وسول طيب جواد په انګلستان کې د افغانستان سفیر هغه دا خبره کوي چې یو تعداد انګلیسي د چې د پاکستان له سره خو انګلستان تابعیت لري دا داعشیان افغانستان ته تللي دي اوس فرانسویان هم تللي دي د منځنۍ اسیا داعشیان هم دي دلته چې کوم داعشیان ونیول شول په دې کې د خلک بيخي ورګ دي دغه سوال ډېر جدي مطرح دی چې یو شمېر مهم داعشیان په تیارو کې خدای خبر چرته انتقال شول نو د یوې خوا نه که طالب داعش په وړاندې یو ستر ګواښ د بلې خوا نه دغه رقم تیارې او دغسې قوتونه هم شته دی چې بیا داعش ګوري څنګه ګوري راتلونکي د لوی خدای په نامه درته نه مخکې تاسو جناب سناتور صاحب جناب استاد تخنیکي همکاران او د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم
ګوري موږ تقریبا 4-5 میاشتې مخکې ویل چې د جوزجان ولایت په خوشریپه او درزاب کې یو تعداد نړیوال تروریستان د داعشیانو په نامه موجود دی چې هغه د سیمې د داعشیانو او د پاکستان د آیسای د حلقې سره د حافظ سعید د ډلې سره اړیکې نه درلود، نور خلک او د فرانسې حکومت اعلان وکړي تقریبا 15 میاشتې مخکې چې 200 نفره زموږ اتباع چې پخوا په سوریه کې وو هغوی د افغانستان په جوزجان کې موجود دي او دوی کې ښځې او نر دي. دا د فرانسې خبره و. نو هغه وخت کې موږ چې دا خبره ویل زما په یاد چې د دولت ویاندویانو ویل چې هغوی موږ یو څو نفر و هغه موږ سرکوب کې له منځه ولاړو، څوک نشته و، نور خیر و خیریات دی. متاسفانه چې حالت و او دوی داسې وکړه چې اول په سرپل کې په کوهستانات ولسوالي کې د سرپل والي څو واره دا خبره وکړه چې هلته مرکز د تربیې موجود دی، هلته د ازبکستان د قزاقستان او د قفقازیا ځوانان خلک شته چې هلته داعش لپاره ترینینګ ورکوي او تربیې مراکز موجود دي او د نورو هیوادو عربي اتباع هم هلته لیدل شوي او موجود وو. وروسته مرکز د درزاب ولسوالي جوړ شو او د ولسي خلک او اکثرا مطبوعات کې دا خبره ویل کېدی، خو مطلقاً ویډیوګانې راوتلې مطلقاً د دولت د ویاندویانو او د دولت لخوا را دی او ویل چې دا یو ډله او کوچنی ویل شوی دی او دلته دونه د قوت او د امکاناتو زمینه نه لري چې دوی هلته فعالیت وکړي. اما په دې باندې موږ پوهېدلو چې دلته د اصلي هدف د داعش چې په دا سیمه کې موجود دی د شمال په سیمه کې او هغه د منځنۍ اسیا او بیا روسیې لپاره ګواښنه ده، د هغه لپاره مرکزونه جوړېدل او تربیه کېدل او دا خو د روسیې استخبارات هم بې ځایه فعالیتونه نه لري، هغوی هم قوي استخبارات لري او د KGB ځای ناست دي او د KGB پخوانی ایجنټان په سیمه کې ډیر زیات دي او کولی شي چې ډیر ښه څارنیز پوشش ولري په سیمه کې. نو هغوی ته زمونه ډیر جوته او په اسنادو په مدارک موجود ورسره. نو هغوی په دې کې څارو چې څنګه دوی باید دغه ډلې او ټپلې وځپي. کله چې په جلال آباد کې دغه اوربند د اختر د نوروسته چې اشر اعلان شوی دی او دغه ورځ نه تر ننه پورې چې نن هم یو خصوصي په مخ کې بیا یو پیښه وسو انتحاري شوی دی، نو د داعش هلته اشر اعلان کړی دی په ننګرهار کې او که څه هم ولسمشر ولاړې او مقامات ذي صلاح ټول ولاړل او ویل چې نن خلاصو سبا خلاصو، بیا پرون نظامی آلت اعلان کې او حکومت نظامی سو نظام ته ټول اردو ته وسپارل سو، بیا هم د دې ټول قوت سره بیا هم پیښه نن کیږي. دا څه معنا؟ دا معنا لري چې دا واقعا هغه حاجي صاحب حیات خان شهید سو، الان چې حاجي حیات خان هغه څوک چې د عایشان ورته دوه ولسوالۍ شور خلاص کی په غیرت او میړانه او خدای دې شهادت قبول کی، یو غشتل او وطنپال شخصیت او هغه په ښار کې وژل کیږي. نو دا څه معنا لري؟ دا د دې لپاره او ارڅونه چې خلک ژغ کول چې حاجي قدیر ظاهر قدیر ژغ کول کبل چا ژغ کول چې دلته ستاسو دولت ول دا غلط ول دا نسته. یو بل خبرم سرسری تیر شو، ډیر زیات خلک ورته زونه کړ په کونړ کې بمبارد شوی دی او ډیر زیات طالبان د جوزجان د پیښې نه وروسته یو سخت بمبارد په کونړ کې په طالبانو شوی تر اعظم دغه مسلې ته هغه زما په یاد چې الته کله چې داعشیانو مخ طالبانو ونیول په چپریال کې په خوږیاڼي او په داسې مو کې حکومتي تیاری ولاړل د طالبان بمبارد کړ. نو سم د جوزجان بدل په کونړ کې له طالبانو اخیستل دلته بل خبره ده. طالبانو اعلان وکړ چې موږ په بل عملیات په ننګرهار کې کوو
طالبانو ویل چې موږ عملیات په ننګرهار کوو، یعنی سرق ته بزي عملیات ننګرهار کې کوي او عملیات موږ د داعشان نه نور ننګرهار ژغورو او ولس تبعین باسو. دا خبره په مقابل کې حکومتي ویاندانو ویل چې دا زموږ د حکومت د باغیانو کار نه دی، دا د حکومت صلاحیت دی او حکومت د خپل سیمې ساتنه فرض دی او موږ خپل عملیات کوو. په داسې حال کې چې پرون شروع وکړي نن ناکام دي. شاید د جوزجان موضوع ته راځو. نو هلته په دغه جوزجان کې چې دوی مرکزیت جوړ کړ، روسانو هم د طالبان سره لاس ورکړه او امکانات هم ورکړي، ښه وسلې هم ورکړي او طالبان هم خپل قطاعات. تاسو اول دغه سوال زه د ملي امنیت ریاست نه کوم، دلته خو د دستي په یو فرد باسي، خو دلته دستي پیدا کولای شي ګرځي د علمن نه چې سرق ته حرکت کوي تر 800-900 کیلومتره زیاتر لاره باندې تیریږي راځي و جوزجان ته. آیا دا څوک نه ویني؟ آیا دا څارګر وی گزارشونه او راپورونه و چې طالبان په حرکت کې دي، لیکن په دې نه پوهېدل چې چیرې ځي، چې دا به جوزجان ته ځي او په داعش باندې به حمله کوي. نو دا هلته ورسېدل او د عملیات یې وکړه. دا یو مسله. دوهم دا دی چې آیا موږ په دغه څو میاشتې کې دا کمانډو ولاړل عملیات یې وکړي، دا د 250 نفر په مقابل کې د حکومت په دې نه توانېدل چې د عملیات وکړي، دغه د جوزجان د درزاب ختم کړي او د درزاب د خلکو د فاریاب د خلکو غږ اسمان ته ختلی و. دا دوه یعنې یوه خبر خو دا چې د طالب او د داعش د جګړې نتایج به څنګه کېږي هغه خو بېله خبره ده، خو دا چې دلته داعش د چا د خوا نه تقویه کېږي، چا د خوا نه وژغورل شو، دا خبر خو ډېره رسوا شوه. نو خو دا معلوم شو چې د افغانستان حکومت وسایط معلوم نه دی چې زموږ دی که نه دی، هلیکوپټران د چا دی، دا هلیکوپټر خو دواړه یو رقم رنګ لري. نو د عملیات یې وکړه وایستي. دا موږ ویل چې د داعش د امریکایانو پروژه دی. ډېر خلکو ویل چې دا خلک چې دا خبرې کوي دا ملي حاکمیت تخریبوي او دوستان تخریبوي. دا ثابت شو چې دا د پروژه او د دې لپاره وژغورل. آیا د میرویس نورزی قومندان د امنیه د ولایت زابل جنرال و 10 ورځې په محاصره کې پاتې شو په خاک افغان سیمه کې، څوک کومک ونه کړ، هلیکوپټر نه ولاړ چې هغه وژغوري. آیا د ګیزاب کې قطع پاتې شو داسې ونه شو؟ آیا د ارزګان خلک ولې یوازې معاش ته مرمي ورسوي 150 نفره ونه وژل شول او مثالونه نور په ټول افغانستان کې چې قطاعات بند پاتې شو اما څوک وژغورنې ته ولاړ په بدخشان کې په نور ولایت کې. اما دلته د دغه لپاره هلیکوپټران ځي خاص او دوی انتقالوي. او جالب دا دی چې اصلي دا خو افغاني بخش دی چې ورسته تللی دی ورسره ځای شوی دی. اصلي داعشیان چې هغه ما درته ویل چې د سوریې نه راغلی دی، هغوی څه سول؟ هغوی چیرې خوندي سول؟ هغوی چیرې مرکز جوړوي؟ بیا چیرې عملیات کوي او د شمال بیرته خپل مرکزیت؟ دا جنجال به ادامه لري. اوس یو لنډه دمه لرو، د بین وروسته بحث ته ادامه ورکوو.